بیرته په خیر علی هرکلی درته وایو د سنو اف ام ریډیو نیټورک پروګرام د سنو سحر ماته ویل کېږي علیشان ککخیل د ټیم بالکل مونږه د فیسبوک پاڼه باندې هم لایو تاسو خپل موبایل کې فیسبوک ځای ته لاړ شئ هلته کې فیسبوک اپ چې تاسو کولاو کې سنو پښتونخوا به سر ځای کې ولیکئ نو هلته به زمونږ تاسو دغه برخه چې کومه د پروګرام جوړو همیشه دغه راځو نو د ځای کې به تاسو چې دا خپل کامنټس او خپل چې دا رای مونږ سره د فیسبوک په ترو باندې چې دا شاملولی شي نو بالکل مونږ د ټیم د سونو پښتونخوا د فیسبوک په پیج باندې لایو مونږ تاسو کتلی شئ او دغه شانتې مارننګ شو الریډي روانه ده په هغې کې مونږ تاسو خبرې اترې به کېږي او په دې کې مونږ نن چې کوم موضوع دی موسمیاتي تبدیلی او دغه شانتې هیټ سټروک خبره کوو کو بیا هغې خطرات حقایق او بچاو چې کوم دی هغه څنګه کول پکار دی مونږ که وګورو همیشه ما دا خبره پیله هم وکړه چې مئی جون جولای په دې کې هیټ سټروک هم کېږي هغې دپاره مونږ کوشش هم دا وي چې په ایډوانس کې څه پروګرامونه یا په هغوی کې خبرې وشي بل خوا مونږ که خبره وکړو د کلایمیټ چینج نو په هغې کې مونږ که خبره وکړو نو ډېر داسې څیزونه دي چې هغه هم مونږ ته پکار دی چې په هغې باندې خبره اترې چې دا وشي نو کلایمیټ چینج یا موسمیاتي تبدیلی په دې باندې خبره اترې به کېږي الریډي تاسو سره او په دې کې تاسو مونږ سره د فیسبوک د لار چې دا خپل کمنټس هم کولی شئ او برخه جوړېدلی شي او چې دا نورو ملګرو سره د خپرونه شیر کوله شریکوله هم شئ نو خبره اترې خو به روانې وي دغه په فیسبوک باندې هم او په ریډیو باندې تاسو سره الریډي 2 ساعته ملګرتیا په دې کې کېږي ستاسو کلونه میسجونه هم د پروګرام برخه جوړو خو آیا مونږ چېرته دا سوچ کړی چې د موسمیاتي تبدیلی یا موسم چې کم چینج کېږي یا موسم کم چینج شوي دي یا بې وخته بارانونه یا بې وخته چې دا موسم اچانک ګرم شي یا چې دا یخ راشي پکې د دې وجه څه ده او څه کیدلی شي چېرته مونږ په دې باندې غور کړی دی او که نه مو دی کړی او که غور مو کړی دی نو مونږ هغې نه چې دا هغې باندې څنګه غور کړی دی مونږ که خبره وکړو چونکې په دنیا کې ډېر داسې ملکونه دي چې هغه د کلایمیټ چینج یا موسمیاتي تبدیلیو ښکار دي په هغې کې پاکستان هم دی او دغه مسله چې کومه ده د یو ملک نه بلکې ډېر ملکونه په هغې کې اذربایجان او دغه شانتې پاکستان او دې نه علاوه ډېر داسې ملکونه دي چې په هغې کې هغوی ته دغه مسلې چې کومې دي هغه ډېرې زیاتې دي که په هغې کې مونږ سومالیا خبره کوو سیریا خبره کوو یا د افغانستان خبره کوو د چاد خبره کوو ډېر دغه شانتې سنټرل افریقن ریپبلیک خبره کوو نو دغه سودان خبره که کوو ویتنام خبره که کوو د بنګلادیش نیپال خبره که کوو دا ډېر زیات ملکونه چې دي هغه مونږ که خبره کوو نو بیا په هغې کې غازه هم یا د مونږ د هغوی خبره کوو نو هغه هم د کلایمیټ چینج چې دا برخه ده ډېر داسې ملکونه نور هم شته دي مونږ که په هغې خبره کوو خو زه زیاتره هغه څیز چې هغې نه مونږ افیکټ کېږو هغې نه مونږ ملک چې د هغه خرابېږي د موسمیاتي تبدیلي یا کلایمیټ چینج خبره که مونږ کوو نو په هغې کې واضحه خبره دا ده چې په ګرمۍ شدت چې کوم ده هغې کې به تیزوالی راځي خشکي به وي او دغه شانتې خشکسلي به وي او دغه د بارانونو معمول چې څنګه ما ووایي چې هغه به هغه شان نه وي اور بیا په هغې کې د هیټ سټروک چې د هغه ډېر زیات خطرات وي هیټ سټروک مطلب مونږ که سټروک خبره کوو نو په هغې کې اوس خلک پوهي دا څه وي نو زیاتر خلکو ته په دې باندې معلومات وي چې کله هم زمونږ حالات طبي حالات زمونږ هیلت زمونږ جسم چې کوم دی نو هغه د درجه حرارت چې دا د 40 ډیګري یا د 40 ډیګري نه چې بره ځي نو بیا زمونږ د جسم چې کوم ده هغه کې ستړوالی راځي او هغه ټنډه کېږي نه هغه نه زمونږ ته بیماری لاګي او دغه شانتې مونږ که خبره وکړو نو سر زمونږ خوږېږي سر چکر هم کوي او مونږ ته
شدید درد چې دا محسوسیږي او دغه چې د دې نه علاوه جیل چې کوم یا زمونږ بدن جسم چې کوم دی هغه خشک مونږ ته چې دا ځایریږي او ګرم ځایریږي دغه شانتې په سانس یعنی په ساه کې چې کومه ده مونږ ته مسله راځي او دغه شانتې دړکن چې کوم دغه زمونږ په هغې کې تیزوالی راځي هغه شانتې مونږ دړکن نشو اخیستلی څنګه چې عام روټین کې مونږ ته پکار وي. خو دا هر هغه څیز چې مونږ د هیټ سټروک یا زمونږ ته دغه شانتې د موسمیات تبدیلي پکې راځي نو د شاته څه وجوهات هم دي. مونږ که وګورو د سوات کې تاسو به ګورئ یا دا شانتې شنګلې کې ګورئ یا دا شانتې زمونږ په خیبر پښتونخوا یا په پاکستان کې زیاتر خلک چې د بوټو کټۍ کوي. نو بډګرام کې تاسو به کتلی چې هغې کې ډېر زیاته ویډیو وایرل شوې په سوشل میډیا باندې علی تحصیل خبره که مونږ وکړو په سپیشلی په هغې کې څه خلک چې دا هغوی د بوټو کټینګ روان کړی چې هغه د ملک کې پاکستان د خزانې د پاره چې دا هغه پیسې جمع کیږي یا ملک پاکستان یا د عوام د پاره هغه پیسې جمع کیږي هغوی کټینګ چې دا هغه که کیږي نو حکومت که کوي نو هغه خو یو په طریقې سره کیږي یا که عام مافیا لګیا وي نو هغوی کټینګ کوي نو هغه بیا څه بل شانتي وي. نو هغې له وجې چې دا زمونږ د علاقې یا زمونږ د خطې یا زمونږ د صوبې کې چې دا هم دغه اثرات د موسمیاتي تبدیلی روان دي. نو د دپاره پکار دا دی چې مونږ یا سرکار یا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چې دا پاملرنه ولري او دغه خلکو باندې کار وکړي چې د کومه مافیا لګیا ده او د دې خلاف کاروایي هم وکړي ځکه چې که دغه شانتې کټینګ کیږي د بوټو یا د ځنګلاتو خیال نه ساتله کیږي نو بیا د سره د کلایمیټ چینج یا د موسمي تبدیلی چې کومې دي هغه مونږ وینو هم او دغه شانتې به نور هم حالات چې د بدلیږي. دې نه علاوه بله غټه خبره دا ده چې فیکټرۍ چې کومې دي د هغوی چې کوم زهریلا هغه لوګي وي هغه بوی وي هغه تاسو ګورئ چې په هغې کې کوم ځای کې فیکټرۍ زیاتې وي نو هغه ځای کې الریډي موسم چې ده هغه تاسو ګورئ چې هغه بدل وي. سپیشلی د خیبر پښتونخوا که مونږ خبره کوو نو په هغې کې د پېښور خبره کوو هغې کې د ډي ای خان خبره کوو په هغې کې د کرک لکي خبره کوو نو د علاقو کې چې د بیا ګرمي بنسبت د نورو علاقو ډېره زیاته وي. هغې وجه دا ده چې په دې کې یا خو تیل او ګیس زیات دي یا خو چې دا په دې کې چې دا مونږ خبره وکړو د فیکټرۍ چې د زیاتې دي نو هغې له وجې چې دا هغه موسم تبدیلی چې کومې دي هغه مونږ ته صفا واضح ښکاري. دې نه علاوه که مونږ خبره وکړو د ګاډي چې کوم وي زیاتر ګاډي په کار ده کله چې ټریفک وله مونږ ته په یو څیز پرچا راکوي یا په ټایر باندې یا چې د انجن باندې یا په د موبلیل تیل بدلونې باندې نو هغې وجه دا وي چې هغه زمونږ د کلایمیټ چینج سره یو غټه برخه هم دا جوړیږي او دغه یو غټه برخه هم ده. هغې کې که مونږ خبره وکړو د دې چې کوم ګاډو چې د کاربن ګیس چې کوم وي هغه خارجیږي یا دغه شانتې چې د کم ګاډو انجن کمزوری نو هغې نه کم هغه لوګې چې کوم دي هغه هم زمونږ دپاره صحت دپاره چې ده هغه ټیک نه وي. دغه شانتې ډېر څیزونه مونږ که وګورو هغې نه مونږ ته د موسم تبدیلی پته لګي. څنګه چې ما وویل چې موسم کې د بارانونو سلسله چې کومه ده هغه بې ټایمه شي او د ژمي د اوړي پته نه لګي چې یاره اوس دا اوړی شو که دا ژمی شو. ځکه تاسو به کتلي د روژې نه پیله کم حالات روانو او بیا روژې کې بارانونه وشو اوس چې کم دی مونږ که وګورو نو اوس موسم چې ده هغه څنګه دی. نو دا ټول حالات چې مونږ وګورو او مونږ د دې حقایقو طرف ته ځو یا د خطراتو طرف ته ځو او بیا دې نه پس ته مونږ که د بچاو طرف ته ځو نو بیا دې کې شجرکاري ضروري ده بوټي لګول ضروري دي. مونږ په کور کې چې دا ګرینوالی پکار دی. مونږ په علاقې کې چې دا وطن چې کوم دی زمونږ ملک پاکستان بیا زمونږ چونکې دا صوبه د ډېره زرخیز او دغه شانتې مونږ که وګورو په دې کې چې دا بوټي لګول ډېر زیات ضروري دي او دا ګرینري ډېره زیاته ضروري ځکه دا چې دې سره زمونږ د مونږ ته اکسیجن صفا ملویږي مونږ ته هوا چې کومه ده آب و هوا چې ده هغه به صحیح وي بیا زمونږ. نو دا خو مونږ که خبره کوو نو پکار دا دی چې مونږ د درجه حرارت اضافه
کې روکتام دپاره پکار دا دی چې مونږ د خپلو علاقو کې چې کوم دی خپلو ځایونو کې چې دی دې کې بوټي لګول ډېر زیات ضروري دي. بل بوټي لګول چې دا سنت عمل هم دی، نو پکار دا دی چې مونږ د شجرکرۍ چې دا هغې ډېر خیال وساتو، هغې چې دا وشي نو ډېر داسې څیزونه که مونږ وګورو نو هغې سره هغه قدرتي څیزونه هغه باندې کار وشي نو دا به ډېر زیات ضروري وي. نو دا خو آلریډي د کلایمټ چینج خبرې دي، او که مونږ د هیټ سټروک خبره کوو نو پکار دا دی چې کلایمټ چینج کې فرق راځي. نو آلریډي به هیټ سټروک چې را زیاتېږي، درجه حرارت چې زیاتېږي نو آلریډي زمونږ په صحت باندې اثر راځي. چې صحت باندې اثر راځي نو زمونږ هسپتالونه به ډک کېږي، نو هسپتالونه چې ډک کېږي نو بیا مونږ ته مسلې راځي. نو هغه مسلو نه بچ کېدن دپاره مونږ ته په خپله باندې څه داسې لایې عمل تیارول پکار دي، مونږ خپله سوچ کول پکار دي مونږ ته چې مونږ څه وکړو، څه داسې مونږ سره پلان دي، څه مونږ چې دا کولی شو نو هغه ضروري وګڼو او هغې دپاره کار چې دا وکړو. نو په هغې کې غټه خبره دا ده چې مونږ څه نه څه چې دا د ډېر څیزونو خیال وساتو. بیا د هیټ سټروک بچاو کېدن دپاره، د دې نه بچاو کېدن دپاره یا د دې احتیاطي تدابیر دپاره مونږ که خبره وکړو نو اوبه زیات څکل او بهر ډېر زیات نه وتل بغیر څه داسې ایمرجنسي کار نه، او هلکه پلکه کپړه چې د هغه په سار باندې اچول دا ډېر زیات ضروري دی. او دغه هغه ځایونو کې ګرځل چې کوم ځای کې ټنډه وي یعنی یخوالی وي، ګرم ځایونو نه بچ کېدل چې دا هغه زیات ضروري دي. نو دا خو آلریډي ډېر څیزونو باندې تاسو ګورئ چې هغه وخت په وخت کار کېږي، خو ډېر څیزونه داسې دي چې هغه مونږ حکومت ته نه پرېږدو چې هغوی ته مونږ هر څه پرېښي، بلکې مونږ ته پکار دی چې مونږ په هغې باندې خپله کار څه نه څه کار چې د هغه وکړو. ستاسو میسجونه هم روان دي، ستاسو کلونه هم روان دي، غواړم د پروګرام هغه هم برخه جوړه کړم. نو تاسو بالکل چې دا کال کولی شئ په 091 52 54 143 KPK ټایپ کې د میسج ریډیو چې کوم زمونږ سروس دی KPK لګونه د ماز تاسو میسج به راځي په 8881 باندې. عمران هنګونه سره لمونه کوي، وعلیکم سلام، ډېره زیاته مننه. او دوابې ټل نه چې دا ریاض سلامونه کوي، خوشحاله اوسئ. ستاسو هم د میسج د لار تاسو روانې مدثر د ورسک روډ نه سلامونه کوي، تھینک یو، خوشحاله اوسئ. ستاسو هم مونږ په سونو پښتونخوا باندې تاسو د فیسبوک پیج باندې وینئ. هم ګورو کال طرف ته ځو چې څوک ته سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. هر کله درته وایو څوک کوم ځای نه؟ نورګل خبرو کوم د جمرود ګودر نه. تاسو ته هم په سونو FM 89.4 کې هر کله وستړي ما شوی. خوشحال اوسئ. د بړې نه بوډۍ نه وای نه پېژندم که نه. ګل افریدې نه که نه دوباره بیا مې زه څو خبرې کوم. څنګه؟ زه څو خبرې کوم تو بخیر. بس افریدای یې نورګل خبرو کوم د جمرود ګودر نه. نورګل افریدای جمرود نه. په خیر راغلی نورګل، څنګه یې ښې؟ روجان بھائی زم خیم ماشاءالله خبرې کا غړه او چونی او پروګرام اوس دستي اوریدلو ډیر زیات خلای ماشاءالله. خوشاله اوسئ. څنګه ستاسو سایډ ته موسم څنګه دی؟ موسم ماشاءالله ډیر یخ او بس زه تاسو پروګرام چنو په ماس کې اورم او بس موسم ډیر خلای دی او دا کوم جمرود ګودر دی په چنو ډیر زیات مشهور دی. اوسه پرې تو یو چکر ونه والو کنه. ضرور ان شاء الله کوشش وکړو چکر درو لګو. ښه او کنه ګودر ته یو پاڼه کا چکر والو زو ډیر زیات خاص شنکا چکر دی والو. صحیح ان شاء الله ضرور به چکر در لګو. نو چرته په خپل ژوند کې چرته شجرکري یا بوټي لګولې دي؟ څنګه ورجان به پوه نه شو. چرته د خپل ژوند کې بوټي لګولې؟ چرته کلی لکې کې غره کې کور کې؟ داسې والا چې تو خبرم په وارزوی کې مې بوټي لګولې، بله ورځ مې په خپل کوله کې ولګولو او بوټی په کور دی سره مې په کم مطلب کور کې بوټی ته لګوي که نه یخ کلي کې سره مې یو خپل هغه هم سره مې بیماریانې مې خپلې لنډ درمي سره مې یو کم بوټي کې مطلب کم کوله کې ته بوټی لګوي سره مې یو سیواره مو ډېره سیورې پویدم ډېره زیاته پکې شته. صحیح ډېره زیاته من نورګل چې تاسو راغله خوشحاله اوسئ. یوه بله پوښتنه مې کوله ورجان بھائی. جی جی جی. دا تاسې کوم پروګرامونه نه وي تو ولاقه یې که نه؟ جی جی جی. دا صبح شته که نشته ورجان بھائی؟ دا پیر په ورځ زما یو پروګرام یې هغه پیر په ورځ. او دا پروګرام یې تاسې 10 بجو پورې دی که نه؟ 10 بجو پورې وي، اتو نه 10 پورې. دا صحیح شو ولا ورجان بھائی. اوکې ډېره زیاته مننه نورګل، موږ سره راغلو. د
باړې سایډ خیبر سایډ نه او خپل خبره راسره شامل کړي. بل کال طرف ته ځو نو دا خو ډیره ښکلې خبره ده چې کوم ځای کې بوټي نو هغې علاقې ښکلې پې لګي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هر کله درته وایو لږ اواز راوچت کې. څوک او کوم ځای نه؟ عمران زرګرآباد. عمران زرګرآباد پېښور نه. بالکل هر کله درته وایو عمران څه به وایې؟ ډېره مننه. لسان ښه څه دي ښه دی؟ الحمدلله. پېښور کې ګرمي شته که نه؟ یاره موسم ښه دی، داسې ډېره ګرمي نشته دی. ښه ښه دی. بالکل موسم ښه دی. بس دا هغه څو ورځې بارانونه وشو نو هغې له وجې کني ډېر ګرمي وایو څو ورځو پهله. بالکل اصل موسم ډېر ګرم و، باران وشولو، ګلۍ وشوله، نو هغې سره موسم بدله ښه شو. ستاسو علاقه څنګه ده؟ بوټي موټي شته او که بوټي پکې نشته؟ یاره موږ خو د بخار بوټي و، بوټي داسې خاص پکې نشته دی. نو بوټي کرئ پکې؟ داسې ځای شته تاسو سره؟ کرلي هم دی، ګملو کې هم کرلي دي. ښه دا هم ښکلې خبره ده چې دومره څه نه څه بوټي که په ګملو کې یا چت باندې دومره شګه یا خاوره ورته واچوو چې څه نه څه کرلی کېږي نو دا ښه خبره ده. بالکل بالکل. بس موږ د بشه لکه بوټو باسو له لرې کوي او لا کوي نه کري نو موږ له پکار ده چې موږ لکه بوټو وکړو، موږ لکه څه نه څه ځای ملاوي چې پای کې موږ بوټو وکړو، کو په ګمله کې وي او کو همداسې په پسمکه باندې وي. صحیح. موږ کې دا خبره چې موږ بوټو باسو او نور چې کوم ځای لکه نه کړو، لکه زه اکثر چې کوم دی عبدالرحمن بادره متخوا کې نږدې ده، عبدالرحمن بابا مدار چې کوم دی بای کې زه وګورم چې کله به لګي بشه ډاګه بوټو به وکړي ونه به وکړي نو داسې نه چې لکه بله بشه ته لکه لاکي نال کې بوټو نو بس هغه بوټو چې کوم ځای به لګي خلک به وکړي ته به راکړه او لګي به ته نه کور ته وړي. خبره خوشحاله اوسې. ډېره زیاته مننه عمران چې راغلی. مهرباني سره عزت. اوکې ډېره زیاته مننه عمران. موږ سره د پېښور زرګرآباد نه رالو. د ټیم موږ په فیسبوک باندې ډېر ګڼ شمېر خلک چې د هغه ویني او خپل کامنټس د لار راځي. نو ذبیح الله د ورډ سلامونه کوي. سر جي څنګه یې شی؟ بالکل مونږ خو شی ته څنګه یې ښې هلکه ډیوټي دې څنګه ده او کلي ته خو نه یې راغله. good morning to all of you. زما لخوا نایس پروګرام. شکیب خان وایي خوشحاله اوسئ. ذبیح الله د ورډ سلامونه سرجي. ډېر وخت پس ته ټول د ورډ ته سلامونه، ټول د ورډ ملګرو ته ستاسو سلامونه ور رسېدو. وعلیکم السلامونه. اور ګڼ شمېر اورېدونکي چې دي هغه روان دي. یو بل کال طرف ته ځو بیا به د فیسبوک لړۍ چې دا ختمو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. خوشحاله اوسئ. څوک او کوم ځای نه؟ د لیشان خاطر د پاره، د لیشان خاطر د پاره، بهار لاره چې ګلونه غوړومه، بهار لاره چې ګلونه غوړومه، د لیشان په انتظار کې سنگار د ناسته یم په لار کې، تراتلو لارې په بڼو جرو کومه، تراتلو لارې په بڼو جرو کومه، د لیشان لالې په خوله شو چې زه د دودې زما شو، که لیشان لالې په خوله شو چې زه د دودې زما شو، یم مخلص ګوړې به په ټول کلي ویشمه. خوشحاله اوسئ مخلص. لیشان بھائی السلام علیکم. خوشحاله اوسئ. وعلیکم السلام. زما یو غزل د هغې شعر دی چې وایي څوک به د څه څوک به د څه ارمان کړي، وایي زما خو ټول جهان کې ته یې ګرانه، او چاته به څه چاته به څه یې ګرانه، زما خو ټول جهان کې ته یې ګرانه. نو بس داسې ده چې مخلص تاسو چې هغه کوم انداز دی نو بس هغه خلک پیژني. خوشحاله اوسئ چې راغلی. ډېره زیاته مننه. او د فیسبوک ټایم هم راسره پوره دی. پروګرام به روان وي چې تاسو راغلی او برخه مو راسره واخیسته. بعد لیشان بھائی دا ټیم می بسکټ خوړل نه دوه درې څلومینه کوي چې تاسو روپۍ خوړل نه کړی وي دا. جی ها جی وکړه. ملک سیف الله خان د پروګرام وروي او ملک سره مثال اسرار ګل شو، عبد علي خان محمد شو
انوار محمد شو ډاکټر حمزه دی پروګرامر خو یو پرمیز نه کاو علي شان بینن کو او خامخا به را تپلیک کوي که را تپلیک نه کو یقینا د سټوډیو دروازې دې ماتوم الله دې رحم کوي دا کنه به را تپلیک هغه ګلپاڼه ورته وایي چې که بې وفا شوم بیا مې مړه که جانانه او صحیح ده کوشش کوم ښه بس کوشش نه ډېر کوشش ډېر درو کولی یو جهان مننه پاکستان زنده‌باد مخلص علي شان پاینده ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې موږ سره مخلص د بنو نه و او هغه خپل خبر را سره شامل کړي او وی خامخا راته فرمایش پوره کوي ستا فرمایش ما پوره کړو کني په وړي کې تورې جوړې چا کړې مینه السلام علیکم program is very great and I'm from Swat Mata Shangwati आखिर में एक शेर तमाम नाजरीन के लिए गैरों को क्या पड़ी है कि रसवा करे मुझे इन साजिशों में हाथ किसी आशना का है خوشحالو سه ډیره زیاته مننه قیصر اسلام کیس چې کوم دا میسج کړی ډیره زیاته مننه خوشحالو سه او د فیسبوک لړۍ چې کومه دا سر تر رسیدلې دا موږ به بریک طرف ته هم لاړ شو یو کلی شان ټریک په هم او پکې نو بقیا چې دا خبره تر په ریډیو باندې تاسو سره روان وي خو د فیسبوک لیدونکو ته به دا وایم چې سنس شجرکري په کار ده سنس چې دا کار مونږ ته په کار دی چې مونږ په خپله باندې کوو هر یو څیز چې د هغه په حکومت نه پرېږدو که چېرې حکومت ته هر یو څیز پرېږدو نو زمونږ په دې ملک پاکستان کې څه چې دا پاتې شو مطلب مونږ به څه کوو چې هر یو څیز مونږ ډډه والي وي مونږ تکیې ته تکیه ځان کړی وي او چې دا هر یو څیز چې هغه مونږ د حکومت نه غواړو نو په کار دا د حکومت پی کوي مونږ به ورسره کار کوو نو بیا به چې دا اله یو ښکلی پاکستان جوړیږي یو ګرین پاکستان دپاره په کار ده چې مونږ یو کلایمیټ چینج د موسم تبدیلی دپاره چې دا مونږ بوټي لګول مونږ د ملک کې هغه څیزونو خیال ساتل چې هغې نه د موسم تبدیلی یا موسم چې دا یا زمونږ ملک چې دا هغه خرابېږي یا د ملک موسم خرابېږي نو هغې به بچاو کو هغې به خیال ساتو نو فیسبوک ولې نه اجازه اخلو